باقي ځل بیا هرکلی په خیر راغلی ستړي مشئ پروګرام نن زموږ په کلي کې زه میډي جانو پروګرام کې تاسو ټولو ته هرکلی چې چېرته هم په کم ځای کې د کم ځایونه زموږ اواز تاسو ته رارسي او تاسو کم دا ټایم مونږ ګورئ په فیسبوک لایو باندې زموږ افیشیلي پیج دی سونو پښتونخوا په هغې باندې مونږ لایو روان یو او لایو تاسو دا پروګرام کتی شي او پروګرام کې لږ چینجینګ به هم وي لکه څنګه چې ما په سټارټ کې درته وویل چې مونږ سره به زموږ کو هوسټ چې کومه دی هغه دی رامین رانا هغه چې کوم دی مونږ سره دی او پروګرام کې وته مونږ هرکلی وایو تاسو هم وته خپل هرکلی وایي فیسبوک به مونږ سره لایو یو مونږ سره به تقریبا کنټینیوسلی مونږ سره پروګرامونه کې رامین یو ځل بیا هرکلی ستړي مشي. ډیره مهرباني. رامین خبرې ترې به هم کوو خبرې ترې سره سره موږ فیسبوک باندې لایو هم یو لږ به د خلکو ته ووایو چې پلیز راشئ او فیسبوک باندې موږ جاین کړئ او شیرینګ وکړئ ځکه چې فیسبوک باندې ډیر داسې خلک او ډیر داسې علاقو او ځایونو نه خلک دي چې هغه غواړي چې موږ په دې پروګرام کې لایو راشو لکه څنګه چې موږ وګورو زموږ ډیر داسې لیسنر دي چې هغه فارن کنټریز کې دي یا چې کوم داسې سیټیز کې دي د پاکستان چې هلته زموږ ورته اواز نه رسي نو هغه خلک که چېرته موږ شیرینګ وکړو نو هغه خلک موږ سره لایو فیسبوک باندې دا پروګرام کتی شي او دې سره سره مونږ ته کالم کوي شي کال کولو طریقه کار هم د تخایمه میسج طریقه کار هم د تخایمه چې پروګرام کې به مونږ سره څنګه شرکت کوي پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو ته پته چې مونږ مختلف موضوعاتو باندې خبرې تیری کوو مونږ د ډیر علاقو په ښکلاګانو خبرې کوو خو بعضې زمونږ ټاپک داسې هم راشي چې هغه زمونږ د وخت ضرورت وي نو په هغې به هم خبرې تیری کوو دا ټایم یو ریکویسټ بیا دی چې تاسو د فیسبوک چې کوم زمونږ لایو دی هغه لازمي هم شیر کړئ چې ډیر خلک یې وګوري خبرې تیری به هم کوو خبرې تیری سره سره به مونږ په دې خبره باندې هم خبرې کوو لکه څنګه چې نن زموږ ټاپک دی زموږ چې مختلف لکه څنګه چې اوس موسم چینج کیږي موسم لګیا دی او بیا چې کوم سموګ دی هغه ډیر زیات دی د سموګ د وجې چې کوم دی مونږ مختلف بیماریانو کې او په مختلف ایشوز کې پساویږو په دې حوالې به هم تاسو سره خبرې ترې کوو او سموګ ولې پیدا کیږي او د سموګ نه د بچاو طریقه کار څه دي او دې سره سره بیا زموږ جنوبي اضلاع چې کومې دي په هغې کې د صحت چې کوم حالات دي او صحت کوم هلته خراب حالات روان دي په هغې به هم خبرې ترې کوو رامین ډېر خلک مطلب ګوري چې دا خو نن په پروګرام کې ډېر غټ چینج راغلی دی رامین هم راغلی دی دې نه به وایي مونږ چې مونږ به ډېر څه ترې اورو د سموګ حوالې سره او چې دا ولې پیدا کیږي او په د سموګ نه یا چې کوم دا فوګ راشي اوس دا کوم موسم روان دی نه مو ته احتیاطي تدابیر چې کول پکار دي په دې حوالې سره به خبرې ترې کوو او تاسو څه ویل غواړئ زه دا وایم دې حوالې سره چې کوم موږ سره د سموګ ده سموګ اصل چې بیسیکلی جوړیږي دغه چې کومه دوا وي یا فوک سي د یخچې چې کوم وي که نه نو هغې له وجه دا جوړه سي خو هغه یو قسم موږ پره یو زهر جوړ سي چې موږ ساه اخلو هغه او بل دا ده چې یخو چې کوم ده هغه شی هوا صفا نی چې څرنګه ګرمیګانو چې صفا وي بالکل هغه شی نه وي بل دی چې د گاډو ول چې کومه دوا وي یا هغه نه چې کوم لوګی وځي هغه ډېر زیات خطرناک وي هغې سره سره چې کوم د فصلونه خلک سوځوي لګیایي هغه لوګی چې کوم د هغه علاقو ته راځي عام خلکو زندګي چې ډېر زیات مداخلت کوي هغې له وجه چې کوم د ماحول ډېر زیات خراب سي هغې نه بیا خلک چې کوم د بیماران سي به سپیشلی چې کوم موږ وړوکي بچیان دي به موږ بزرګ خلک دي نو هغه بیماران سي هغه ډېر زیات افیکټ سي ځکه چې امیونټي سیستم او بل موږ لاپرواهیګانو له وجه به زیات کیسز موږ دا کتلی دي چې او غلې خرابې دي دا داسې ځکه چې نه ماسک چوک یوز کوي نه حکومت له طرف نه داسې چې کارویان کیږي چې لکه د سموک پیدا کیږي لګیا ده او د دې روکتام لپاره کیږي هغه روکتام پر موږ چې وکړو هغه سیستم لکه ډېر زیات ویک ده نو دې پر لکه مطلب دا دی چې اول موږ خپل لږ احتیاطي تدابیر اول انیشل سټیج موږ ولدا ده کنه چې موږ خپل خیال وساتو موږ دا ګورو چې وړوکي بچیان موږ بازارو ته بونجو لګیایو ټیک ده نو هغه بچای ته کور چې نه هغه خیال وساته لږ غوندې طبیعت خرابېږي خپل میډیکیشن یا خپل ګولیانې په ځای لږ ته هاسپیټل ته بونجا آیا داسې خو نه ده چې بل څه مسله ده ورته لا تو انیشلی خپل فرست ایډ خو ته ورکې لګي خو یې سره سره ته لږ چیک اپ وکړئ خو موږ نه کوو چې مالغه او بالکل اخري سټیج ته ورسیږي
په کې بعد موږ نه چیک اوس لکه مونږ وګورو که نه په دې اوس نن سبا ټایم کې نو تقریباً پنجاب یا چې کوم میداني علاقې دي په هغې باندې زیاتر چې کوم د فوګ ډېر اوس هم کېږي په اوس ټایم. خو دې نه وروستو چې کوم اوس جنوري نومبر 15 او بیا دې نه مطلب جنوري بالکل فبروري پورې دا شی ډېر زیات کېږي. نو په دې کې حکومت ته پکار نه دی چې په دې باندې د سپیشلی دغه وکړي اقدامات وکړي لکه څنګه چې اوس خلک تیر شوي چې کومه فصلونه وي چې کوم لکه اوس بالکل شولې وریبو یا غنم وریبو نو هغې نه جی پس چې کوم دی بیا هغې چې کوم هغه دغه پاتې وي نو هغې ته ورونه ورکوي بټۍ لګیا وي بهر ځای کې کارخانې لګیا وي او دې سره سره نور داسې زیاتې مطلب دغه کېږه فضله چې کوم سوځوي چې دې دپاره دوی داسې څه اقدام وکړي چې د دې روکتام وکړي. بالکل دا پکار ده چې حکومت دې لپاره یو مطلب صحیح لوی اقدام وکړي چې خلکو زندگیانې بچ سي. خو موږ حکومت چې کوم دا سپیشلی موږ کې پی کې چې کوم حکومت ته هغه بالکل خپل سیاسي سرګرمیانو چې خو مصروف ته هغه خو وایي چې موږ ته یو کس پکار ده نور هیڅ نه بس موږ ته یو کس پکار ده صحیح ده تاسو هغه وایي کس که پکار ده خو دا خپل نور زندگی 4-5 دې کروڑ وایي دا 4-5 کروڑ عوام چې کم در خیبر پښتونخوا دا کمړي وي هغه چې لپاره پروا چې اقدامات کون پکار دي هغه لپاره چې پالیسی جوړون پکار دي. دا خو نه ده چې بس ته صرف نارې کوه یا ته سیاسي جلوسونه باسه سرګرمیه کوه خو هغې سره سره لکه موږ زندګیانې ډېرې زیاتې مطلب اول ګوره چې کله په کومه یو علاقه ده یا اوس که مونږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې حکومت دی یا چې کوم دا سی ام ناست یا کومه کابینه جوړه شوې ده مطلب دا هر څه د عوام په وجه باندې ده که نه عوام نه وای ریکویسټ ورته کوي که نه چې موږ ته یاره دا پکار ده موږ دا مسلې دي موږ ته دا سالف کا اصل کې کوم موږ عوام نه غواړي کنه چې موږ مسلې دې سالف سي. لکه څنګه چې د سموک خبره موږ شروع کړو چې موږ ته مطلب ډېر زیات مسلې تی جوړیږي او ډېر زیات خلک اوس لکه زه په پیښور کې دننه خبره وکم نو پیښور ورسک روډ سایډ باندې ټوټلی ماربل فیکټریز دي د دې مونږ ته خو اندازه نه کېږي که نه ځکه چې مونږ ان ایجوکیټډ یو مونږ په دې باندې چېرته ریسرچ نه دی کړی چې یار د دې څه دې نه چې کوم هغه لوګي اوچتېږي که نه هغې کې هغه زراعت وي د هغې د کاڼو دغه نو هغه ډایرکټ ځي هغه مونږ مطلب پیپړو له ځي ځکه چې هغه مونږ هوا خورو نو هغه ډایرکټ زمونږ پیپړو له ځي هغې زمونږ پیپړې افیکټ کېږي هغې نه چې کوم زمونږ په نور جسم باندې مسلې کېږي هغې دپاره حکومت بالکل اقدام نه کوي چېرته سوچ نه دی کړی. دې سره سره که مونږ وګورو انډسټریل اسټیټ چې کوم دی د خیبر پښتونخوا مطلب د پېښور چې کوم دی حیات آباد فیز 1 هلته مختلف چیک اینډ بیلنس نشته دی څوک درته دوايانې سوځوي ایکسپایر دوايانې چېرته د فیکټریانو انډسټریانو نه د ګندونه چې راوځي دا په دې دغه کې چې کوم دی علاقو تودې نه چې کوم هغه بیماریانو چې دې دپاره دوی څه داسې اقدام نه کوي چې مطلب دوی ووایي چې موږ د دې دپاره سپیشلي څه یو داسې طریقه کار جوړ کړو چې دې نه د خلکو لکه اوس وګورو په دې اوس نن سبا ټایم کې ډېرې زیاتې که تاسو وګورئ بې انتها زیاتې بیماریانې داسې چې هغه دومره زیاتې اډوانس وي چې بله ورځ ما اوس یو خبره کوله چې چکنګونیا دی یا مخکې بیا ډینګي دی وغیره نو ما هغه ډاکټر سره خبره کوله زموږ هغه ملګري ډاکټر عرفان چې کوم دی صاحبزاده ډاکټر عرفان بنتي قابل ډاکټر دی نو ما ورته ډاکټر صاحب چې کومه دې نه مخکې بیماري وه مطلب چې کومه ده دغه ول بیماري وه د ډینګي نو هغه خو به مطلب هغې دپاره سپیسیفیک مطلب یو ټیسټ کې به پازیټیو راغو نو هغې مطابق به ټریټمنټ شروع کړو نو هغې وایي چې ګورئ دا وایرس دی وایرس چې کوم دی هغه خپل شکل بدل کو هغه مطلب 2-3 وایرس یو ځای دي چې هغې خپل شکل بدل کو چې هغه اوس ته ټیسټ هم وکړې نو په ټیسټ کې نیګیټیو راځي او تا ته الریډي او بې انتها سختې تبې او ډېر زیات خبره ده موږ خپله روممیټ وه نو هغه ډېره زیاته بیماره موږ ټیسټونه وکړل هغې چې نه راته چې لږ ټایم تېر سو یوه هفته تېره سله هغې نه بعد دې باندې ډینګي وه او دا هغه کیسه ده یو خو پراپر لیبارټري پکار دي چې لکه علاج چې اچھا دا کس بیمار ده چې صحت خو دوی خبرې کوي که نه خبر پښتونخوا چې صحت کې مونږ دا بهتري صحت کارډ موږ راوسته داسې ده داسې زه هغه ورځ تللی وم زما په هغه ورځ باندې ما وروستو سچرډې باندې ما آف هم کړی و ځکه چې زما ورور چې کوم دی مشر هغه ډېر زیات خراب شوی و نو هغه ما بوتلی و چې هغې ته ما فسټ هغې دپاره چې کوم زما ملګری دی اختر هغه خپل لیبارټري کې ورته ټیسټونه میسټونه هر څه برابر کړو هغې نه پسې ما ته وي چې زه کله رور ته ودرېدم که نه نو هغه دومره زیات خراب و که نه چې هغه چګېدی هم نه سوی نه پاسېدی هم نه شوی نو ما ډایرکټ مخامخ ایچ ام سی هسپتال چې کوم حیات آباد میډیکل کمپلیکس هغې ایمرجنسي ته زه ډایرکټ لاړم ایمرجنسي خو کتنې نه ده ایمرجنسي ته خو چې زه لاړم که نه زه وایم چې په یو ایمرجنسي کې به 2-3 زره کسان ولاړ وي
بالکل انټر کېدی نشوي پرچی مرچی به هر څه واغستل خو چې مې کتو دی خلکو ته مې یا الله دې ته به څوک دننه ځي ځکه چې هغې سره په پوره ایمرجنسي کې به د هر مطلب که میډیکل دی که د ارتوپیډک دی یو ډاکټر به ناست وي خو ډاکټر به هم داسې وي یو مریض به راشي هغې سره به کینې هغې نه پس به دې موبایل ګوري فلانې او فلانې په دې کې به لګوي زمونږ په ایمرجنسي باندې دومره زیات لوډ دی او لکه د څنګه اوس چې کومې بیماریانې راغی یا د سموګ مخکې را روان دي یا د سردي کې چې کوم څه بیماریانې راځي نو دې دپاره په کار نه دی چې د ایمرجنسي نور یونټ یې جوړ کړي په کار ده ځکه چې زه خو وایم چې هر داسې ایریا چې یو ایمرجنسي یونټ جوړ کړي چې دا خلک علاقې په بیس باندې وي لږ فاصلې باندې د دوی جوړ کړي چې هغه چې کوم غټ هاسپټل سي هغه باندې هغه شی راشني ځکه چې دو پریشر چې سي بیا دو تاول هغه شی کار نسی کولی اول ما ول خپل کار و ماته کې نو لا پاس کوله نو هغه خراب کړه یو ورتی خراب اسله دوم ورتی درې ورتی ما پورا لاس تقریبا 1 منت پورې کار صحیح نه کاوه نو ځکه چې هغه باندې پریشر و خلک رش او بس وی چې زر ورته ولګو اګه لوجه چې وصل ما طبيعت نوره خراب سه دغه شی نوره کیسز دي چې لکه موږ خلک ورسي هاسپټلز ته سہولیات سته نه دي ډاکټران نسته دي که موږ دا سوچ وکړو موږ خو نن په دې حواله سره به سپیشلی خبرې کوو چې زموږ په جنوبي اضلاع کې د صحت څه حالات په دې باندې خبرې کوو خو دلته موږ اوس چې کم ایمرجنسي بل را روانه ده هغه د سموګ چې سموګ به اوس کېږي چې د هغې نه بیماریانې بیلې بیماریانو سره نور چې کم ایشوز را روانې دي هغه هم دي ورسره خو دا کېدی نشي چې مونږ په دې باندې خپل هم لږ څه کار وکړو هر څه مونږ خو حکومت ته ور په غاړه کړو چې اوس مونږ خبرې پرې وکړو لکه اوس ته جنوبي اضلاع وګوره زما پېښور وګوره زما پوره خیبر پښتونخوا وګوره چې په هغې کې ونې بوټي کم ډېر زیات روان دي او دا سموګ او دا فضول چې کم ګیسونه دي یا چې کم دا زهریله ګیسونه دي د هغې کنټرول کولو دپاره ونې بوټي ډېر زیات ضرورت دی چې ځکه چې په هغې کې نه زمونږ چې کم زراعت جنګلات چې کم مخممې ورته جوړ دي پوره هغې دپاره منسټریانې جوړې دي هغه چې کم دی هغه په دې کار کې کار نه ساتي هغه بس خپلې تنخواګانې واخلي لکه څنګه چې هغه ورځ مې یو پوسټ کتو وی چې کم سرکاري افیسونو کې کم کسان ناست دي که نه نو هغه صرف د راتلو تنخواګانې اخلي چې افیس ته راشي حاضري ولګوي او نور خو بیا تاسو ته پته ده چې نور کار دپاره څه شی په کار خو په کار نه ده چې موږ خپل لږ دا خلک هم په دغه باندې موږ خپله موږ ته په کار دی چې موږ خپله بوټي وکړو لکه خپل کلایمیټ چینج خو روان ده خو دنیا چې روان ده یو صرف پاکستان چې یا کې پی کې نه فیس کوي بلکې ټوله دنیا یې فیس کوي لکه دا خو یې لپاره موږ فرست دا ده چې موږ بوټي وکړو چې موږ لپاره لکه هغه هوا چې کومه د هغه نوره صفا سي بیا هغې نه بعده موږ سره دوم آپشن دا ده چې موږ خپل خیال وساتو هغه داسې چې موږ باره جو مخ پټ کو ځکه چې نن سبا داسې هوا ده چې هغې نه تا سترګې سوځېږي لږ ټایم ته باره تېر کړه بیا چې ته کمرې ته راځې نو تا به سترګې سوځېږي نو هغې لپاره داسې په کار ده چې موږ بالکل پوره فیس چې کوم ده هغه کور کو ماسکس لا داسې ګلاسز موږ یوز کو چې موږ هغه بیماری شو نه حقیقت ته لکه څرنګه چې شجرکاري موږ وکړو د دې چې کم دی موږ په عوام شی دغې اګاهي مهم وکړو بیا لکه څرنګه چې موږ خبرې اول وکړې چې موږ بهر وځو ماسک چشمې یا چې کم دی داسې څه شی واچو چې هغه موږ کور کړي یو چې هغې وجې نه موږ ته دا مسلې نه وي په دې باندې ما هم خبرې تېرې کوو موږ ته کالران هم میسیجز کامنټس هم را روان دي په دې باندې خبرې تېرې کوو کامنټس موږ ته چا کړي دي هغه زر شاملوم معزالله فرام گندیری چوک کلی سلام ټو یو اینڈ آل لسنر گندیری چوک ما خیال ده به لکی مروت شده مروت را ورسیده مستقیم چې السلام علیکم ایڈی بای سلامینه میں قابل کا نائس شو رامین رنا ته سلام وعلیکم السلام سلام ایډي برو ستړي ماشه شو از ویری نایس مستقیم خان وعلیکم السلام ډیره مننه چې ډیر نایس پروګرام دی او نن خو چې ایډي بدل ښکاري بریتونه وجه نه خلک وایي چې بدل ښکاري نه رامین را سر نه سر هغې وجه لږ بدل مې بیا هغې وجه بدل ښکاري چې سلامونه ورکړه ډېره مننه تhank you اور حمدالله وی چې السلام علیکم حمدالله ملا خیل فرام لاهور ویلکم ټو د شو مننه صابر بالاګاړی نه سلامونه کړي دي اسرار ګل ډېره مننه thank you مسا ایډي نن خو ډېر ښایسته لیده شي نه مړه زه خو همیشه ښایسته ہوں مړه نن ریج نہ دخاری ہمارے معاشرے میں درخت کے بدریغ کٹائی کا سامنا ہے اور مزید درخت لگانے کا سوچ بھی نہیں ہمیں مسائل بڑھانے کا شوق ہے کم کرنے کا نہیں نعمت الله موږ د غانا چې کې مادو د بحرین نه دا ټایم دا مشته میسج کړی دی نعمت الله کامنټ یې کړی دی او ډوک شلای کامنټ کو حقیقت خبره هم ده حقیقت خبره که زه دا خبره کوم چې مونږ هر سایډ باندې کا په خیبر پښتونخوا کې
بالا علاقې مونږ وګورو زمونږ د غرونو چې کوم علاقې دي نو په هغې کښې چې کومه زه مسعود ورشه به کله خبرې کوم ټوله خو فرض نه ده راباندې د میږه چې کوم جنګلات دي د جنګلات که زه د خپل وزیرستان خبره وکړم زموږ وزیرستان د جنګلات نه ډاک و اوس خو د دریغ کټایي لګیا د دریغ داسې کټایي چې هغه چې کوم جنګلات افیسرز دي هغه صرف دغه ناست دي چې مطلب ټیکدارانو سره خبره کوي ډیل کوي دا نسته چې یاره موږ ونې بوټي ولې کټ کیږي موږ ونې بوټي نور ولګو موږ هغه مهم وچلو موږ خلکو ته بوټي ورکو چې ولګو په دې علاقو نه هغه چې صرف کټایي چې قدرتي سوي دي الله تعالی را کړی دی هغه راځي کټ کوي هغه داسې ده چې موږ علاقې چې یو مهم چلی ده خپل لکی ولا خبر بزو وکړه چې ما فیسبوک باندې ډیر زیات کتلی و دې حواله سره چې درختو مطلب مهمه چلاو چې هر چیرته دور لګول بوټي خو بیا به چې سبا ته کتل بیا به هغه بوټي نه ولل اوس دا چا کټ وړل موږ خپل خلکو وړل بیا هغې خیال ساتنې هر چا باندې فرض و خو موږ چا خیال نه وساته لکه سټوډنټس ما کتلي ول چې داسې ډېر زیاتې دغې حوالې سره والنټیرلی خپلې پیسې جمع کړې وې دا بوټي لګول روډ سایډ باندې لګول چیرته داسې ځایان ول چلته دو لګول که د بوټي ولګولای روډ سایډ ته بیا در پسې نچې ول راشي وي چانه د پرمیشن هغه ځای چې بوټي دې لګولای نه هغه غریبانو ولګول صبوري تر راتلل به وي تصویر شیر کوي چې دلته خو موږ بوټي لګولای و اوس نسته دا چا د موږ به انتها سخته دا موږ خپل کمزوري ما هم دا او به هیڅ یو فار ایگزامپل زه بوټي ولګوم کنه نو بل ته به دا منشي دا خو د بوټي ولګو یار دې بوټي نه فایده مطلب دا مال 10-12 سال پس چې کم دي چرته غټیږي دا او د دې نه فایده بچاته وي هغه یو هغه ورځ ما یو پوسټ کتو چې پاره کې یو بوټي یو کس ته کنه هغه ونه کټ کوي نو بیا چې کم دي ستړي شي او بیا راشي یو ونه لاندې کینی سوري ته بالکل هغه ته دمه کوي جانور ته دمه کوي نو موږ ونې بوټي خو کټ کوو خو د ونې بوټي چې کومې فایدې دي موږ هغه کتلی نه دي موږ ته پته نه لګي چې د ونې بوټي موږ ته څومره فایدې موږ د اکسیجن چې کوم ده چې موږ ژوندي یو په چشم باندې دا سانس چې کوم دی دا موږ ته له چشي نه میلاویږي د ونو بوټي نه موږ سره اکسیجن هغه ده بله خبره ده بچی چې یو بوټی ده مطلب چې هغې څومره سایز خو خیره نه ير دی چې هغه د چلور ایسی چې کم وي کنه د هغې مطابق تا ته یخوالی درکوي تاسو لکه تا به کتلي زه لکې مروت چې ډېرې داسې علاقې دي چې هغه اشګې ولې علاقې دي سګو والی علاقه نه چې سګه ډېره زیاته پچې نو هغې علاقه چې ته ګرمي شي که نه داسې روان شي خپله د حساب دې بندېږي وجه څه ده لکه د پیزو والا علاقه زه درته ښایم موږ علاقه چې داسې ده چې لکي سیټي ایریا چې ته او شګه بهر ته وځې که نه دومره سګه ده چې خپله د هغه وجه څه ده ساه دې نوره نه بندېږي هغه شی اکسیجن هغه هیټ ډېر زیات شي هغې وجې نه اکسیجن چې کم دی هغه ختمیږي او هغې وجې نه انسان ته هغه تکلیف فیل کېږي ګرمي ورسره زیاتېږي نو وجه څه ده چې هلته ونې بوټي نشته که ونې بوټي وای ته چېرته غره علاقو ته لاړه کنه سخته نه سخته ګرمي دي دوره مزدار موسم برابر وي یخ وي سکون اصل چې دې له وجه دا ده که نه لکه غرو علاقو ته لاړ شي تا ته به سکون ځکه میلاو کېږي چې تا ته هلته هوا صحیح میلاو کېږي لګیا ده اکسیجن برابر موږ علاقو ته لاړ شي ته هسې ناسې نه به شي خبرې خو ته به ټینشن چې یار ما د مغزو باندې ولې بوج ده هغه اصل چې موږ چې کوم دي که نه دغه هوا موږ خرابه ده آب و هوا موږ ډېرې زیاته خرابه ده سخته غوندې ده په هغې له وجې چې کوم د ظاهره ده موږ جسم چې کوم ده هغه افیکټ کېږي لګیا ده بالکل داسې ده جو یو دوه کلرانو سره ما خبرې کوو ډېر خلک وایي مستقیم وایي چې کال ولې نه اټینډ کوي مستقیم ښه نه دا دی کال ته راځو په 05154 باندې ګورو کالر چې څوک و د کوم ځای څه ویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ ډېرې بای په خیر شئ جوړې بار بار ماشاءالله په زړه مې درپېشین شو خو بس سال دې اوچت کو څوک یې زه خو صدیق ګل یې د بانی ګل نه صدیق ګل انشاءالله چې نن زه په بانی شوه دا څه یې دا اینه خو تو څه خوره درې مې نه مو چې زه بانی ته در پسې دېرش رغلای خو نه یا مړاوي زه پېښور شه نو چې تو کوم چې دا ټلیفون کړی دی لږ کې خو سوچ کوه سړی مه کوه که نویز بیا سندره درته لګاوه چې روغلل ثمر ګل دی نه لګاوه نه غاده دا ملمنه ته مې سلام دی وعلیکم سلام خیر ویسو ولمانه نه دو ویسو قربان استاد دلته یم پروګرام چې به خو په بهار کې میز ولماخ شمیر کا مننه اچھا څه ویل غوړې میز در ډېر خبرې وکړلې ته څه میسج ورکول غوړې
بس اړي باید تر خبره مې چې اړي خبره دې سره وشي بل دا چې خبره کړل زه په کال در لګیا خو موبایل یو تر وړیو دا چې په موبایل او د په کال مصروف مو ته کال ملاو ښه مننه د کو صدیق الله چې کال درته وکړه پروګرام شرکت وکړو بس مو چې دوی در خبره سره وکړي ډیره مننه افته انتظار وین سره اوس بیا غوډ وته اون څه کچره روز ولغو کا پروګرام دې سره ور وین سره څه بجره غوږ ورته و تړه بیا نه و دیږي مننه د کو تانک یو صدیق الله چې کال دې وکړلای د بانی نه خبرې تری به هم کوو د سره چې کم دی ال حذیفه کینګ وای سلام کوم کرک سیټی نه وعلیکم السلام راحت افریدی سلام ارجن ناهر الله ته فضل حق ته ډیره مننه سلام یې کړی دی ډیره مننه تانک یو او ویلکم بریتو مړه راحت دا د کاپی کړی دی دا میسج کوم دی دا تا بریت می چرته دی مړه چې توای چې بریتو ما څنګه ز راغلم راحت ګل افریدی فرام رینګ روډ نه ستړی مشي کاله خلو کال به دیزل رامې نه خلی چې چوک ته مش سره او سویل غواړي السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه حالات دي؟ خیر جی الحمدلله. تاسو ډیر زیات هرکلی. تاسو څوک او کوم ځای نه یې؟ زه فضل خالق خبر کوم د پېښور نه. فضل خالق اچھا اډي بھائی څنګه چلې خې جوړې؟ هله کنن خو ډیر په ادب راغلی خیر خو دې نو بس دا وینا رامین راغله د موږ د په ادب راسو نه دا راته وای چې پريشر زیاتې که څه چل دی په ما خو ډیر اوچت راځي ټول ګوره دا خو بعد نیم ټایم ګوره کله یو نیم ملمه راشي هغه به احترام هم کوي کنه د یو نیم ملمه به احترام کوي دا څنګه پښتوني وی در یو نیم ملمه به احترام کوي مړه فضل خالق خپه دې کړم یار د ملمنو به احترام کوي ګوره ته خو قربای نه تاسو خو ګوره دام قربه دې اوس قربه شوی ما په پروګرام را نه قبضه کوي ته چې کم دی ډومبه ورسو ملمنې کنه ګوره سبا بیا قرباني خیر سبب زنه مو خو زنه مې بیا بدنام نه وي دا راته وای فضل خالق چې موږ ډېر خبرې پکړای نه پته نه او کنه ټیک ټاک ته لوس جی فضل خالق مونږ په کلایمټ چینج باندې خبرې وکړې سموګ او دا کمی بیماریان روانې دي اوس ټایم کې څه ویل غواړي یاره ما اوس تاسو دا خبرې کولې کنه ما اوس سوچ کوم دومره موضوع تاسو چې موږ به کم غم جوړو او کنه صحیح خبره واله خو مونږ خیبر پښتونخوا ټوله د غمونو نه ډکه ده کنه د دې بیماریانو نو حکومت کار کوي نه کنه ګوره هغه الله پاک هم ګوره په قرآن پاک کې وایي کنه وایي زه د هغه قوم هغه حالت هغه پورې نه بدلوم چې څو پورې یو قوم د خپل حالت بدلولو کوشش نه کوي کنه بالکل حقیقت خبره نو موږ چې وګورو نو موږ څه کوو لکه د خپل حالت بدلولو کې موږ څه کردار ادا کوو موږ هغه کردار ادا کوو چې هغه په وجارو حالات روز نورم خرابي بالکل لکه دا چې کوم مسائل را روان دي د کلایمټ چینج په وجه د کلایمټ چینج ولې را روان دي کلایمټ چینج په دې وجه را روان دي چې هغه زموږ د بد اعمالو په وجه لکه دا لوګي مونږ وګورو یا مثال که تاسو هغه د ماربل فیکټریز چې کوم خبره وکړه کنه بالکل نو چې څومره معاملې دي نو ټول زموږ د خلکو د لاس دي حقیقت ته چې اوس کومه دا خبره وکړو کنه چې دا ونه بوټي مونږ خبرې کوو چې کټ کیږي او لګي نه ونه بوټي په وستر وځه کمیږي او لوګي زیاتېږي دغه زیاتېږي پولوشن زیاتېږي نو دې پوجا بیماری هم زیاتېږي حالات منورم خرابي نو چې نن سبا موږ وګورو نو دا چې دا د سینې بیماری دا یو عام خبره ده بالکل ځکه چې د مې مریضان ډیر دي نور چې کم د الرجی خور چاته ده اخو الرجی دا څه لکه نو بزا خو یو کامن خبره ده کنه نو بس صرف دا خبره چې احساس ممکن راشي احساس راغی کنه مونږ کله احساس راغی نو او بیا مونږ خپل اعمال ته وکړو ان شاء الله چې ټول مسائل به خپل حل شي ډیر مننه فضل خالق بس ډیر زیات قدرمن شي او بس ټول ملګرو ته سلام وعلیکم السلام دا موږ سره فضل خالق موږ سره د پېښور نه ډیر خولي خبرې وکي ملک کرملی خان وعلیکم السلام خالد خان مسافر د دوبه علین نه سلام کړي وعلیکم السلام ډیر مننه تانک یو خو پته نشته شیرینګ ډیر کم دی دا ټایم کې یو ټول ودی پته نشته چې څه کار لګیا دی هغه تاسو ولا خبر واشنګ ماشینان بلګی او کنه زه خدا هغه مصروفي ویکند ته
خدا خو ګوره ډېر ورونه په دغه باندې خفه شي ما نه وایي چې بله ورځ درته چا میسج کړی وي ایډي ته دا واشین مشین خبره وکړي او حقیقت ته چې هغه ورځ وایي چې ما خپل واشین مشین لګو خیر هغې خو انمیرډ دی خو هاسټل شي پاتې نه کېږي هاسټل ول خو غریبانان هغې وایي چې ما دا لګولو وی ډېره غوسه راغله هغې نه پس چې کومې کپړې پاتې وي هغه مې دوبي ته ولېږلې وي ستا د لاسه مې نقصان وکړ بل کالر ته به هم ورځو کالر سره به خبرې تېرې کوو موږ سره ټایم هم داسې دی چې په سپیډ روان دی د ختمېدو والا دی تیز روان ده او داسې ټایم تېرېږي که نه زه خو چې یوازې یم بیا راځي ختم کېږي نه دوره ډېرې خبرې السلام علیکم کال دې ډراپ شو چې څوک هم و او هلته هم د الرجي خبره وکړه زکام خبره پته نشته پوزه مې خارښ په لګېدو څه چل جوړ شوی دی الله دې خو پکې موږ خیر یادې موږ دې ورسو بس څه شی خو دې سلام یې راواچولی السلام علیکم وعلیکم السلام میرجان اور رکا خی تړی مار شئ عبدالامین خبرې کوم بوړې نه څوک خبرې کوي عبدالامین عبدالامین د بوړې نه دا نوې کمپیر چې کوم یې راغلی دو دغه تم هر کلای اوس رومونه وعلیکم السلام مننه امین خانه څه درته راوړي دي او څه ووایې دا چې دا کومه نوې کمپیر راغلی دو دغه ته مو سلام دی وعلیکم السلام خو د اول ورته وکړه نورو څه ووایې سلام جواب خو مې درکړ ونه بیټي نه دی لګول په چار بس تو څه د ژبې مدو کنه نه مونږ یې ژبې نه دو مروات یې ژبې دو ما ته مروات ولګي مروات و اسرا چې کم دی د وزیرستان و د بنو د ټول ژبې کې شانته دي ښه مونږ ته هم بیا ټول تاسو یو شانته کې یو پېښوریانو د باجوړیانو د افریدیانو یم داسې دو مو چې کالو کوم وزري وساولو کوم مننه دې کوم مننه اچھا درته وایه چې چیرې د ونې بیټي لګولي دي خپل کلي کښې کوله شي یا کینی به تا وای تر وګړه سره اوس زه خپل کمرې نه وروتم نن اتور لکه خیری ورځ دوه هفته او اتور چې زه خپل هیڅ ډپارټمنټ کې ور کوم د بیوري د ټي ښه زبردست او په کلی باندې وم نو مو په کلی کې چې کم دی غوي ګور دی کلا و پکې او پلس وسرا چې کم دی کنه دا چیمپو دی پکې زبردست دوان دی پکې ډیر اعلی او اوس نه پکې دغه لګولې هغه کوي ولا وړګنی هه هغه هم لګولې دو خو ډیره غم بلوړه دو ټول ورځ نه پکې پام غلط پکې نه وسو ډیره بهترینه الله دې خوشحال ستو نور خلکو ته هم دا دعوت ورکوا خپل باغ مې پکې جوړ کړی دی پاغې کې کدوم دی اوس پاغې کې تورې مو شته د شنه دڼیول پکې شته وګه مې پکې کړی دی ورکه خو زما کې خبرې ډېری دي خو بیا په کور کې نه او ډېری دی ویل کې پروګرام دی پاغې کې ارت ډېر ښه ډېر زبردست مننه دې کوم په ځکه سره مې پام غلط وی وتر نو د بیورې دې پکړی وې تو سره پروګرام مې اړوي دا بس پاغې کې چې کومه ور تر اواز مې ور وې دوستره پر نو ما یې لګاوند سخت دو رامین لکه نو ما موږ له سخت شا مننه دې کوم تhank you یو وړو کې مونږ غوډه مو ریکوست جی کم دا پروګرام چې خپل کې تو سره د زبر باندې د باري کې ورا د خې په کله کله روپېدو بس ځان پرې خبر ورته سندري دا په ډېر ور تو څه ولکه ما سندره د تا ولګا هغه تو څه د کمې د باري لو کې نه مړه هو تیر تا وخایا د افریدوله که خم چیرته ویلی نو د سندره چې خلای وړکیا کا بوبته مې زړه کېږي مننه دې کوم thank you عبدالامین thank you چې کال دی د خدای په امان خفه کېږي نه افریدیان اسه په ما ډېر بینتي ښه خلک زما ډېر زیات ملګري هم دي دا ټایم زما ډېر ملګري پروګرام اوري خو اسې دا زبان ډېر زیات خوب دي حقیقت ته ما ته خوند راکوي ټایم هم را سره په منډو دی دې سره بس کو دا ټایم برامن څنګه را نسو دا خو ډېر په سپیډ روان ده بس دا مو زندگی روانه ده داسې مل چرنګ ټایم روانه داسې موږ زندگی روانه ده حقیقت خبره داسې دا ډېر عجیبه څه داسې سوچ وکړې کنه جان ته ناست کله چې دا کم منټ سکند په موږ باندې تیریږي کنه وی ډونټ نو چې مطلب نیکسٹ ټایم بس چی روز ہوں فرام ڈی خان یور شو اینڈ یو آر نائس تینے بس یاد کړی ورزی والے نه یاد کړی روز ډیر مننه تhank شیر علام فرام شکای ایڈی دل تا ډیر زیات جنگلات کاټ کیږي دا کولې لوګي نه ډیر تنګ دا وسوګور دا شکای جنوبي وزیرستان اپ لویر چې کومه علاقہ ده کنه نو بدخ کې ډیر زیات چې کوم د جنگلا به انتها زیات ولته پته لري پاغه علاقہ شه خو نه چې خو صحیح ته جنگلات ولا خبر خو صحیح ده چې سره موږ اوس لکه دا
یو چې ورځې مخکې ما دغه پوسټونه کتلي بلکې پرون شپې ما دې حوالې سره ریپورټ څه دا ویله دغه هغه کېږي لګیا دي منشیات ول چې کوم فصلونه دي دغه چرسه دغه ول نو هغه فصلونو له وجې خو به انسان چوره صحت مسایل جوړېږي لګي حقیقت خبره ده ستا ډېر په یې چې کوم درته سوچ وکړي چې دا فصلونه جوړېږي بیا سوځوي یې لاغ کوي نو هغې ته موږ انسان ته چوره نقصان ده دا خو صحت موږ چوره خرابېږي لکه دې حوالې سره موږ بالکل لاپروا یو حکومت خو خو الله خو پاک دی خپله بخښه هیڅ نه هغه خو ځکه خالد خبره دا وکړه که نه چې مخکې به که په مونږ په علاقه باندې داسې غیر قانوني کارونه کېدل لکه جنګلات کټایي یا داسې نور کارونه نو مونږ به دا وي چې یار دا علاقه غیر ده بالکل اوس مطلب هلته خلک فاټا یا اوسېږي علاقه غیر به خلک ورته وي اوس خو مونږ زم یو خیبر پښتونخوا ته د اضلاع زم کړي دي د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ د خیبر پښتونخوا ډیپارټمنټس هغې فایدې ته اخلي ځان ته بالکل خو هغې علاقې ته څه فایده نه ورکوي نه نه که نه مونږ وګورو زمونږ چې کله نه مطلب 7-8 سال وشو چې زم شوې ده د علاقه مطلب سابقه فاټا چې کومه هغه چې د علاقې زم شوي دي په اربونو روپۍ چې کم دي د دې چې کومه په NFC ایوارډ کې چې کم دي هغه ګورنمنټ ته پینډینګ دي نه ورکوي خو صرف برای نام د علاقې د دې په هر وسایل باندې قبضې وکړي او اوس دا دی هر ډیپارټمنټ راځي کټایي کوي لکه څنګه د هغه ونو کټایي سره سره دا چې غرونه کټ کېږي لګیا دي غرونو چې لارې جوړېږي لګیا دي هغې له وجې چوره هوا خرابه سي تاسو به اوس لکه جوګه نه دي نه د پروګرام نه بعد تاسو پته لګي د کوهاټ سایډ باندې چې تاسو جو هغه غرونه مات کړي دي روډ جوړېږي لګیا ده هغې له وجه چوره مسافرانو ته لکه مشکلات دي او بیا هغې نه بعد چې کوم هغې ګرد ده هغه چوره زیات لکه افیکټ کوي افیکټ کوي لګیا د انسان چوره افیکټ کوي لګیا د روډ به بیا دا چې کوم د بسیو بران کېږي بیا خراب کړي ملک کرملی خان کامنټس کړی دی چې ټانک اسپتال بند لګ خبره وکړه حالات ډیر خراب دي یو سرنج هم پکې نه میندېږي حقیقت اوس دا موږ په دې باندې بلش خبرې کوو موږ سره لږ دغه دي خو خیر اول بلش سرخي ورکو بیا موږ په دې باندې خبرې وکړو چې لازم که موږ وګورو زموږ د جنوبي اضلاع A to Z کوهاټ ټنل نه چې څنګه ته مطلب واوړې نو د وزیرستانه پورې د ډیر اسماعیل خانه پورې ډیر اسماعیل خان بیا هم له گزاره کوي ځکه چې هغه ډیر ښه دی کله کې وګورو که بنو وګورو بنو بیا هم گزاره کوي خو کله کې وګورو کوهاټ وګورو که مونږ ټانک وګورو که مونږ پیزو یا د علاقې خو مړه په انسانانو کې نه شمېري اوس ټانک غونډه کې DHQ اسپتال دی ټانک سیټي چې کوم اسپتال دی غټ اسپتال دی په دغه باندې او ټانک ضلع ډی خانه غټه ده دا درته پته په دغه باندې د لکی مرو ډیر لوډ ده په دغه باندې د جنواله تر وزیرستانه پورې وزیرستان یعنی بارډر پورې چې کوم لویر اپر دواړه وزیرستان ایریا د دې ټول لوډ په ټانک دی خو کتا چې مارو خوړې مار سام چې کوم دی بیا به ډایرکټ ته ولیکي ریفر ټو ډی خان به درته ولیکي ریفر ټو ملتان یا پېښور او په ټانک اسپتال چې سنگل یو سرینج چې کوم یا غم ته سرکاري نه ملاويږي ایمرجنسي خې داسې حالات چې چاته پته نه لګي چې ایمرجنسي چېرې ډیپارټمنټ ده چاته دا پته نه لګي چې په سرکاري اسپتال شي د چشي ټریټمنټ کیږي د ټانک حالات داسې دی که MS تای که هغه نور ډاکټران دي هغې به یا پرایویټ کلینیک ته انوایټ کوي چې یار دلته دا علاج نه کېږي ما پرایویټ کلینیک ته زما ساوت وزیرستان اپر چې په هغې کې مولوی خان سرای غټ اسپتال دی کټګري ډي اسپتال دی مطلب پته 300 بیډ دی چور اسپتال دی په هغې کې وروستو 2 کالونه هغه اسپتال کمپلیټلی بند پروت دی او د ریزن چې شدي دا کله هیڅ ریزن نشته صرف کرپشن دی چې په هغه باندې ډاکټران په هغه باندې سیاسي خلک په هغه باندې الته لوکلی چې کوم وسره سو خلک چې کوم د نور شانو ته جلسې کې خو دې پر د جلسې نه دا خو شعور مونږ شنسته دې پر د ریلیو باسي دې پر د आवाज اوچت کی چې یار ما هاسپټل نسته ما هاسپټل ما ته هاسپټل چې سہولیات راکړه رامین یو خبره کوم چې موږ په وزیرستان شي کچېره خدا نه خواسته تابانه ایمرجنسي راغله هغه ایمرجنسي چې هغه مطلب وای چې ګنټه نیمه نه زیات انسان لکه مرګ او ژوند خدای الله په لاس شته خو هغه به تا افټر 6 اور بعد ملاويږي وجه چې هغه به تیاړي خان ته جان رسي یا به ته پېښور ته جان رسي ټانک اسپتالونه تباہ او برباد نه ډاکټر پته لګي نه د دوايانو پته لګي نه د ټایمینګ پته لګي چې چټم جیو چټم راځي داسې د وزیرستان نه د ساوت وزیرستان اپر هم هیلث ډپارټمنټ تباہ او برباد د چې اسپتالونه په بند پراته دي داسې د ټانک وانت کې غټ اسپتال زه مخ خپل ایکسپیرینس دی الټیمر سره کم دی چې زه
یو کال یا نیم مخکې چې کوم د ټانک ته تللی وم نو زما په دې یو سایډ باندې پین راغو نو ما مرګري ته زو هسپتال ته غوي چې زموږ مرګري دی پرایویټ ما یار سرکاري شته نو زه څنګه ته پرایویټ ته لاړ شم چې سرکار لزه د فایده ورکول غواړم چې کما سومه فیس 100 200 چې هغه زما سرکار ته لاړ شي زما هیلث ډپارټمنټ ته لاړ شي نو زه لاړم چې هلته هسپتال کې ما وی چې زه ایکس را وکم نو ایکس را ډپارټمنټ ته چې ورغو هغه ولته زنانه ناستې وي لاندې بوډۍ ښځې وي او ایکس ری والا خپل په هغه د ایکس ری مشینونو هغه چې کوم وي هغې باندې خپلې ټیک لګولي وو پراته نو زه راغلم هلکه دا څه چل دی وی بجلي نشته نو ما وی بجلي خو هسې نشته نو تاسو ته د جنریټر په مد کې څه نه راځي نو هغه وی چې او راځي خو پته نشته دی چې څه دي نو زه ډایرکټ ایم ایس ته لاړم ایم ایس سره ما خبره وکړه نو هغې نه فصل لږ روان کو څو ورځې دپاره چې موږ ته په سترګو کې دغه واچوله نو دوسې حالات دي چې په ستا سرکاري هسپتال کې ګوره په دې باندې چې کوم ایکس ری ټیکنیشین دی ایکس ری والا ډاکټران دي په دې یو پوره سټاف وي هغه ټول څه پیسې هغه اسې پیسې اخلي هغې په پټرول ډیزل بجلی مشینونه خراب بیلونه وغیره هغې په مد کې بیلې پیسې اخلي سرکاري دوايانې راځي هغه به پرایویټ خرچیږي بهر میډیکل چې کوم ټریټمنټس دی فرست ایډ چې کوم دی هغه ټول بهر علاوه خدا ورته ولیکي چې دغه فلاني لیبارټري نه ټیسټ وکړه دغه نس چې ورته وایي الټراساونډ وکړه دا وکړه لکه هغه دوه خپل یو کمیشن وي که نه دوه مونږ چې کوم 112 ته چې کوم کار کوي که نه په پوره پاکستان شي الحمدلله زه اپریشیټ کوم بالکل ډېر زیات په ټانک هاسپیټل ورسره زموږ جنوبي وزیرستان چې کومې هاسپیټل زی په هغه شی د 112 ټووال ته دا سخت احکامات ورکوي چې موږ په بیک ډور باندې خبرېږو سورسز نه چې هغې ته وایي چې موږ ته به نه راوړئ مریض ډایرکټ ډي خان ته وړي په دغه باندې ورسره جنګ کوي چې موږ ته به نه ولې راوړي وجه څه ده چې دوی خو خپل هر څه خوړلي دي نو حالات څه د بې انتها زیات خراب دی موږ په دې علاقو شي لکه مرو ته رایسه په لکه مرو ته بچ چرنګ ته بیمار سه تا ته چې ډاکټر ته ورجه بس د صرف دا ډاکټري دا چې ته بیمار سه به وته وي ته لار سه بنو ته ریفر ټو ډي خان ریفر ټو پېښور دې نه علاوه د تدریس خدا وایي چې مونږ خیبر پختونخوا حکومت ته هیلث ډپارټمنټ ته دا وایي چې تاسو دې ځینې ډاکټران هر سره واخلئ چې دا دوی سره کم سټاف تیار سو دلته یو کس کې نه وي چې هغه سره مونږ ته ډایرکشن راکوي ام مطلب میټرک پاس ریفر ټو بنو هغه د اتارټي ورکی چې هغه سټمپ لګوي څنګه دا ویلیج سیکرټري دی د اتارټي ورکی چې هغه را تعریف لیکي چې ریفر ټو ډي خان ریفر ټو بنو ریفر ټو پېښور سره یو بل کار د کنه د عام لیبارټ کلینیک چې جوړ دي د وړو کې مهاجران پرایویټ نیم حکیم خطرای جان حکیم نو هغه باندې د اکشن واخلي چې ما ډیر زیات خپل علاقې چې کتلې دي چې دغه لوجه چور معاشري چې لکه بیماریان نور زیات اسله هغه صفائی نه خلک ته باکړل شو ګډ کړل چې سترګو نه خلاص کړل یا د سه انجکشن ولګي چې هغه فالج ته ولګي هغه سي مطلب بلډ پریشر به زیات وي او چې پته نشته دا هغه ته دور هغه برین هیمریج داسې خلکو داسې چار کاری ورته کړی داسې انجکشن وته چې هغه نه برین هیمریج خلکو ته داسې خبر بي پی ډیره شوټ شي نو هغه وجنه برین هیمریج ورته کیږي فالج فرست ایډ ورکی نو د دې چې لاپروايي شته د مشخل کو ده چې موږ خلک اسه تا په خپل علاقې شي چیرې کتلی چرته ډرګ انسپکټر راغله دی یا چرته د هیلث باندې چې پدې نسته چې ډرګ انسپکټر زوی چې د وړو کې وس زموږ په علاقې شي د خلک پیژنې نه چې ډرګ انسپکټر چرته اکټیویټي دا هیلث کم ډي ایچ او دا یا کم دا ریسپانسیبل کسان دی هغه چې ریسپانسیبل هغه صرف بس دغه ناستي بیل پاس کا بیل راغلی بیل پاس کا بیل راغلی تا باغ جی باندې ولګو ډیوټي مکوا ما ته منتلی دورا راکوا دې ته صرف شنولې موږ ډي ایچ او چې لګولې مانیشن ها ته نه غیر حاضر مطلب ته غیر حاضر بترا کا بس صحیح ده نو هغه نه ته پته خو وکا چې کوم چې چاول ډیر سر رسوخ نه وی غریب پیسې نه سر کړ بس هغه سسپند کا ان قریب ان شاء الله د وزیرستان وزټ ته ټانک ډي خان او ان شاء الله په دې باندې بس سپیشلی ریپورت جوړو موږ سره چې کوم فیسبوک لایو ټایم د غره سره ختميږي او لک ټایم به موږ سره بریک وي بریک نه بس به ان شاء الله پر ریډیو باندې موږ جاری او ساری خپل پروګرام ساتو لطیف صدیقی پرانګر نه موږ ته میسج کړی ډیر مننه کو دا بل یو مرګره موږ ته میسج کړی دی جنید خالد وی ماشاءالله لاپ کو خو माशाल्लाह आप खूबसूरत लग रहे हैं। वज़ीरिस्तान में 10 साल से एक हॉस्पिटल तक नहीं है। इस पर बात बदाम में खालिद खाना जुनेद बिल्कुल मैं खबर पे ओकर नूर हकवी मुसरा लाइव टाइम सर तरसी वर्कआउट शांत के ट्रैक भी ब्या वगैरह पास ब्रेक यो ब्रेक ना पास चरा सो ब्या पूरा यो घंटा खबर तरी फेसबुक वाला टाटा बाय बाय।